السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، امید دی چې تاسو بخیر. تاسو ته پته ده چې سعودي وزارت العمل یعنی وزارت الموارد البشریه اعلان کړی و په 2022 کې چې د 1 جنوري نه بعد 23 مهنو د پاره به فحص مهني یعنی امتحان دا شرط دی، او دا امتحان چې چا نه ورکړی نو دا ویزه به نه لګي. د دې ویډیو د جوړولو مقصد هم دا دی چې کم ملګري دا ویزي اخلي او په دې ویزو باندې سعودي عرب ته راځي او دغه ایکسپیرینس نه نو هغه دا ویډیو ټوله وګورئ، اسې نه چې بیا تاسو نقصان وشي. ځان ښه په دې ویډیو باندې پوره ویډیو وګورئ او ځان پې ښه پوهه کوئ. ګورئ دوستانو، د 15 مهنو دپاره باقاعده پاکستان او انډیا کې د دې لپاره فحص مهني یعنی اختبار امتحان شروع شوی دی چې دا 15 مهنو باندې څوک هم راځي نو اول به امتحان پاس کوي. چې دا امتحان کله پاس کو دا اختبار یعنی فحص مهني دا پاس کو نو د هغې نه پس به ورته په پاسپورت باندې ویزه لګي. ځان ښه په دې باندې پوهه کوي. دا مهني چې تاسو اخلئ، ځکه چې خلک اکثر مؤسسې کلاو کې بیا درز ویزه ولېږي، هلته خو په پاکستان کې یا انډیا کې چاته پته نه وي چې یاره د دې مطلب څه دی، یاره په دې باندې فحص شته دی نشته دی. نو ځان په دې باندې تاسو ښه پوهه کړئ، زه هم پوه وم. دې کې د ټولو نه اول مهنه چې کومه ده دوستانو، هغه سباکه ده. دا سباک مهنه کې چې څومره ملګري راځي نو د سعودي عرب ته په نوې ویزه باندې راځي نو د 1 جنوري نه باقاعده په دې باندې دغه شروع شوی دی. اول به فحص مهني یعنی اختبار به ورکوي، د هغې نه پس به بیا هغې ته ویزه لګي. ټیک شو دوستانو. دویم نمبر کهربایي چې څومره مهني دي نو په دې کې چې کوم دی هغه به اول امتحان به ورکړي، د هغې نه پس به ورته بیا ویزه لګي. دریم نمبر چې کوم دی نو کهربایي سیارات کې چې دې کې چې څومره راځي نو دا به اول اختبار به ورکوي یعنی فحص به ورکوي، د هغې نه پس به ورته بیا لګي. دویم نمبر چې کوم دی ویلډینګ لحام والے چې څومره مهني دي نو په دې باندې چې سعودي عرب ته راځي نو اول به اختبار ورکوي، فحص به دې کېږي. اول به یعنی چې اختبار د پاس کو، د هغې نه پس به د پاسپورت باندې ویزه لګي. تبرید او تکییف والا یعنی د مکیفونو د ایسی چې څومره کاریګر دي نو دا ویزه به اله لګي چې تر څو د امتحان اختبار پاس شوی نه نو چې کله دا پاس شي د هغې نه پس به ویزه لګي. نو دې مهنو والا فی الحال په دې باندې د 15 باندې کار شروع دی او باقاعده په دې نورو باندې به هم شروع کېږي. نو په دې مهنو باندې چې کوم ملګري راځي د 15 مهنې ما چې کوم تاسو سره ذکر کړی د 1 جنوري په دې باندې باقاعده آغاز شروع شوی دی. نو په دې باندې تاسو ښه سوچ او فکر وکړئ. آیا که تاسو دا اختبار پاس کولی شئ تاسو ایکسپیرینس نو بیا خو ډېره زبردسته خبره ده، دلته به تاسو ته دغه ملوي. خو که تاسو دغه نه ایکسپیرینس نه لکه مخکې به هر چا دا مهنې اخیسته څه مسله به نه وه نو بیا دې مهنې باندې چې راځئ نو ښه سوچ وکړئ. اختبار پاس کولی شئ، امتحان پاس کولی شئ، نو ښه که نه شئ نو دا مهنې د دې مهنو والا ویزې بیا مه اخلئ. امید ده دوستانو ویډیو مو خوښ شوي.